د دوی په دې خبرو باندې نوټس اخیستی شوی دی د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مرکزي قیادت دی. راتلونکو څو ورځو کې امکان دا دی چې د باچا خان مرکز نه مرکزي اعلی سطحي وفد هغه به نوخار ته راځي. ګورئ جي د عوامي نیشنل پارټۍ حوالې سره که موږ خبره وکړو نو عوامي نیشنل پارټي نوخار کې یو مضبوط سیاسي قوت دی او د عوامي نیشنل پارټۍ کې دلته کې د تیر څه وخت نه تنظیم کې چې کوم تنظیمي اختلافات او ګروپ بندي روانه ده نو د هغه مضبوط سیاسي قوت د ګروپ بندۍ هغه په دو لګولی دی. ما ته چې کوم د ځمکې صورتحال د عوامي نیشنل پارټۍ هغه ښکاري نو چونکې مضبوط قوتونه دي دا چې کم سیاسي قوتونه مضبوط دي هغې باندې مونږ خامخا خبره کوو. زمونږ مقصد تنقید برای اصلاح کوو په هر یو مو دا ټولې زمونږ مشران دي او دغه دي چې کومې کمزوریانې دي د هغې ورته په نښه کوو. مونږ چې کومه خبره کوو هغه خبره دا ده چې دلته کې دا یو مضبوط سیاسي قوت دی او دې مضبوط سیاسي قوت باندې د ګروپ بندۍ ګونې لګېدلې دی. هغه وینا ښکاري داسې چې دا اختلافات دا منځ کې رواني دا ګروپ بندي رواني د ټیکټونو دا مسلې حل نشي اختلافاتي او ورکر په ګروپونو کې ښکار شي نو دا خو اټله خبره ده چې دا بیا هغه ګټلې او هغه ګټلو والا قوت چې دی هغه بیا ځي دویم دریم طرف ته. نو دې حوالې سره ډېرې زیاتې سرګرمیانې جاري دي. ما تاسو سره بله خبره شیر کړې وه د نیشنل پارټۍ د قیادت سره د ملاقاتونو نو هغه چې کم کسان تللی دي کومو خلقو ملاقاتونه کړي دي نو هغه خلقو کې مزید اضافه شوې ده او د هغې هغه چې کم ګروپ دی هغه خو د پارټۍ ډېر دیرینه او تنظیمي ساک والا خلک دي او هماثر سیاستدانان ورته ویلی شي چې کم په فیلډ کې دې ټایم کې موجود سیاستدانان دي نو د هغوی هم اثر کلاړیان هغه را متحرکه شوي دي. دغه وجه ده چې د دوی په دې خبرو باندې او نوټس اخیستی شوی دی د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مرکزي قیادت دی هغې باقاعده په دې نوټس اخیستی دی او راتلونکو څو ورځو کې امکان دا دی چې د باچا خان مرکز نه مرکزي اعلی سطحي وفد هغه به نوخار ته راځي. نوخار کې به د انجینیر میا وجاهت کور کې دغلته ملاقاتونه کوي او نوخار کې څه نورو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. نو ګورو به چې دی زمونږ خبرونو کې تر کوم حده پورې تاسو ته حقیقت راځي او دا خبرو کې او دا اطلاعات تر کوم حده پورې دا مصدقه ثابتیږي دا به راتلونکی وخت ثابتوي.